کوم خلکو چې زمونږ د دین زمونږ د اسلام جرړې ورېبلې، کوم خلکو چې په عالمي سطح باندې زمونږ دین زمونږ اسلام د دنیا ته داسې ورشوکو چې دا ظالمان دي، دوی عزتونو لوټ کولو والا دي، دوی فحاشۍ والا دي، دوی عریانۍ والا دي، دوی نفرتونو والا دي، دوی قتلونو والا دي، قتل و غارت والا دي. مونږ یې د خلکو ته داسې په بې حیایۍ کې ورشو کړو که نه؟ مونږ خو داسې نه وو که نه؟ مونږ څه خو د ابوبکر صدیق د صداقت تاریخ دی الحمدلله، مونږ څه د حضرت عمر د عدالت تاریخ دی الحمدلله، نو بیا ولې داسې د ظلم بازار دی؟ مونږ څه د حضرت علي د شجاعت تاریخ دی، بیا ولې داسې د بزدلۍ بازار دی؟ مونږ څه د حضرت بلال حبشي د عشق او جنون تاریخ دی، مونږ سره د حضرت عثمان د سخاوت تاریخ دی، د دغه خور او لور سره، د دغه مور سره، د بیبي فاطمه خولا سودا خدیجه الکبرا د حیا د عزت د برقې د حیا د صادر تاریخ موجود نہ ویسا زما په خیال تو نہیں ہے اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے، تو نمونہ بن کے آیا ہے زمانے کے لیے، تو نہیں ہے وقت غفلت میں گوانے کے لیے، تو ہے دنیا بھر کے سوتوں کو جگانے کے لیے. زړونه مسخ شوي نو خبر را باندې اثر نه کوي، بس مولوي صاحب تقریر کوي، جنازه کې به هم لګیایي، ملا کی دوڑ مسجد تک جنازه کې به هم لګیایي، درېمه کې به هم لګیایي، په دستربندۍ کې به هم لګیایي، او زه به په دې غوږ اورم او په دغې به وباسم. زه بیا هم ویما د زړه د درد نه درته ویم، وګوره عابدین قاري صاحب له د خپل بچی ورکړی و، پګړۍ ورته په سر کړله، خپل بچی دې ورکړی و، وګوره څومره د عزت جامې ورته واچولې، د لارو کوڅونه به یې درله راوچت کم، او چې د وخت جنید بغدادي مې درله ترې جوړ نه که، بیا وایه مولانا صاحب ستا موږ سره وفا نشته دی. که ما ورته ناچ ګانه وښودله بیا وایه، که ما ورله موبایل په لاس کې ورکو چې ټیک ټاک یې او د پردۍ خور او لور اندامونه ګوره نو بیا وایه، که ما درله په نشو تماشو راواوړه نو بیا وایه، که ما ورته د ختم نبوت دفاع ونه ښودله، ما ورته د عزت پګړۍ په سر نه کړله، ما ورته د ناموس صحابه دفاع ونه ښودله، ما درله د شپې تهجد ګزار 5 وخته تکبیر اولا سره مونځ کولو والا د پلار مقام د مور مرتبه مې ورته ونه ښودله، ما ورته معاشرتي زندگی ونه ښودله، ما درله د معاشرې یو ښکلی حافظ قرآن جوړ نه که، ما درله په دې مصله ونه درو، او ما درله په دې منبر کې ننولو، ما درله چې د معاشرې ښکلی سړی جوړ نه که، ما درله چې د اوسني دور محمد بن قاسم جوړ نه که، نو بیا وایه مولانا صاحب ستا موږ سره وفا نشته دی.